کې پکې دی وچاودلې نو دا ما سر شو په فریضه من الله کړه. قال هذا حديث حسن صحيح. وباب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. یو سړی معذور دی پکې نشته دی سترګې نشته دی غوږې نشته دی هغه جهاد لنځي نو معذور دی هغه د پاره رخصت دی. وبه حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف أو اللوح. یا د کتف لفظ ویلې دی یا د لوح لفظ ویلې دی نو معنا یو د لوح. فكتبا لا يستوي القائدون من المؤمنين وعمر بن مكتوم خلف ظهره چې د آیات لیکه نو فقال هل لي من رخصة فنزلت غير أولي الضرر وكلا وعد الله الحسنى. نو اوس دا یو سره ولیکل نو آیات داسې پوره کو نو غیر أولي الضرر پکې راغی چې دا معاف دي. باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك ابويه. غزوی لاړې مور او پلار دې پرې خدل نو مور او پلار اجازه د سره نو او غزوی لاړې. وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان قال نعم قال ففيهما فجاهد يعني ففي خدمتهما. نو دیتا دا پاغه وخت کې علما ټول په دې متفق دي چې کله دا جهاد چې دی دا تطوعي فرضي جهاد نه یعنی خلق کافی پوری تا ته پکې دونه حاجت نه. نو په بل روایت کې راځي فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما. مور خپل د دې ډېر خدمت وکړه. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به سړی ته قتل دا حال ته به قتل نو هغه سي مسله به استاد پاره د مور خپل خدمت اولاده تا حال ته وګوري ته اوس په جهاد نشي کولای چې کاږي پځي نو تلار څه بس خپل یو څه کار وکړه. باب ما هغه د حزب الله بل ته ګور چې سی ویلا ته دې ته جهاد کولای شي ماشاءالله وکړې دې نه موقع نه برباد شول. باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سريه. هغه سړی